السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، فصیحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم غم، مصیبت، تکلیف، پریشانی نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایی امراضو، اچانکی غمونو، تکلیفونو او مصیبتونو نه په امن کې وساته. عزتمندو، ما نن ستاسو د پاره یو عمل راوړی دی او اسانه وظیفه ده او عمل دی او د قرآن شریف وظیفه ده، یعنی د قرآن پاک آیاتونه مبارکه دي. دا چې یو سړی د څه دپاره کول وي، دا د څه دپاره ویل دي چې د یو سړی د رزق مسله وي، رزق یې تنګ وي او حاجات او مشکلات وي، د هغه خلکو د پاره دا وظیفه ما تاسو ته پاره راوړې ده. یعنی نن سبا هر سړی په دې غم او پریشانی او تکلیف کې دی چې یاره د رزق بندوبست ځان له وکړي. الله جل شانه د رزق معامله او کما معامله دا کما ذمه دا الله جل شانه په خپل ذمه باندې اغستی ده. لیکن بعض خلک دا وای زمون رزق کې الله جل شانه را رزق را کوي، خو بیا په هغه کې برکت نه وي، یعنی به برکت وي. زمون د کور، زمون د اهل و عیال، زمون د خويندو میندو ورونو د پاره نه کافي کیږي. نو دا وظیفه د هغه څه د پاره ده چې د رزق د برکت د پاره او د فراخ رزق د پاره دا وظیفه ده. دا وظیفه ډیره اسانه ده. اول به بسم الله الرحمن الرحیم وای او بیا به د هغې نه پس هر فرض مانځنه پس، یعنی د 5 منځونه دي په ټوله ورځ او شپه کې، د شپه پسې حصه کې، نو دا 5 منځونه دي. د هر فرض مانځنه پس په بسم الله الرحمن الرحیم وای او بیا به د قرآن پاک د سوره آل عمران دا 2 آیاتونه مبارکه، یو 26 نمبر دی، یو 27 نمبر آیات مبارکه قل داده. بسم الله الرحمن الرحیم قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ورپسې تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. دا 2 آیاتونه مبارکه دي. دا با وزل وای، یعنی دوانه با 7 مرتبه وای. نو اغین پس پا بیا د الله جل شانه نه د خپل رزق د برکت د فاره د وسیع او کوشاده رزق د بيدریغه رزق د فاره بسو کوي دعا غواړي د الله جل شانه نه. نو الله جل شانه با ستاسو دا دعا قبلوي او ستاسو پر رزق کې به برکت اچوي، ستاسو د رزق مشکلات په حل کوي، ستاسو حاجات په پوره کوي. نو دا وظیفه د خپل ژوند یو حصہ جوړه کوي. د هر فرض منپس دا وظیفه وزلا، یعنی دا آیاتونه مبارکه وزلا وای. نو الله جل شانه با ستاسو د رزق چې څومره مسلې وي هغه به د قرآن په آیاتونو مبارکه سره حل کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.